محترم مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب سکروی په خپل کتاب اصلاحي بیانات کې او مولانا مفتی تقی عثماني صاحب په اصلاحي خطبات کې واقعه را نقل کړې ده چې مالک بن دینار رحمت الله علیه فرمایي چې زه یو ورځ د دریا پر غاړه باندې ناست وم چې ناڅاپه مې ولیده چې یو لړم په ډېر تیزي سره روان دی د دریاب غاړې ته چې څنګه د دریاب غاړې ته راورسېدی نو دلته د دریاب په غاړه باندې د مخکې نه یو کشپ په انتظار دی نو دوی په دغه کشپ باندې ډېر په تیزي باندې دغه شا باندې سپور شولو او دغه کشپ د دریاب ابلې غاړې و طرف ته روان شو ما چې کله دا ولیده نو ډېر زیات حیران شوم چې یا الله د دې لړم او د کشپ دوستي د څه ټیم نه لګېدلې ده د څه ټیم نه دوی دوستي شروع کړې ده او چیرې روان دي نو ما هم کښتۍ په کرایه باندې ونیوله ډېر شا پسې روان شولم نو کله چې کشپ د سمندر غاړې ته ورسېدی نو هلته لړم ډېر په چابکي باندې جنګښته شولو او ډېر په چابکي باندې روان وو مالک بن دینار رحمت الله علیه فرمایي چې زه د شا دخوا سوکه سوکه پسې روان شولم او د مخ نه چې وکتله هلته یو ځوان د شرابو په نشه کې مست پروت دی او ورسرته یې ما تک تور مار د خولې وازه نیولې ده او د ده د چیچلو اراده یې کړې ده نو لړم ډېر په تیز باندې ورغی هغه مار یې ووایي هغه سره تاو سولو هلته مړ سولو نو ما چې دغه واقعه ولیدله نو زه ډېر حیران سولم او دا منظر ته ګورم چې الله تعالی د یو نافرمانه شرابي بنده حفاظت په څنګه عجیبه طریقه سره وکړي مالک بن دینار رحمت الله علیه فرمایي چې دا ځوان مې راپورته کړي او دا واقعه مې ورته بیان کړه چې ګوره الله تعالی ته نافرماني کوي د الله رب العزت او شرابو کې مست پروت یې لیکن بل طرف ته خالق کائنات ستا حفاظت په کومه طریقه سره وکړي چې یو لړم ته د ډېر لرې نه حکم وکړي چې هغه په ډېر چابکي سره راغی او بل یې د دریاب د پریستو دپاره کشپ مقرر کړي چې هغه پر کشپ باندې راغلی او چې مار ته چیچلې د مار د چیچلو سره الله تعالی ته محفوظ کړي کله چې ځوان دا واقعه واورېدله ډېر زیات یې وژړل چې یا الله زه خو ستا ډېر ګناهګار یم او ډېر نافرمانه یم چې ته پر نافرمانه بنده باندې دومره مهربانه یې د نافرمانه بنده حفاظت یې په یوه عجیبه طریقه سره وکړي نو د خپلو فرمانبرداره بندګانو د حکم منونکو بندګانو باندې ته څومره مهربانه یې پر هغه به د څومره رحمتونه کوي نو دا ځوان په هغه ځای باندې توبه وایستله او کلکه توبه یې وایستله چې د نن سبا مابعد کې د الله ستا نافرماني نه کوم او د الله او د رسول د احکامو مطابق به خپل ژوند او زندگی تېروم محترمو د الله تعالی رحم اندازه د دې نه هم لږ ولګوئ چې کله الله تعالی یو بنده هغه د الله تعالی نافرماني کوي هغه الله تعالی نافرماني کوي په ګناه باندې اخته وي نو الله تعالی د هغه مؤاخذه نه کوي بلکې هغه ته مهلت ورکوي پر هغه باندې رزق هم نه بندوي د هغه د رزق دروازې پر هغه ګناهګاره باندې هم خلاصې کړي وي الله تعالی و دغه ګناهګاره ته هم رزق ورکوي